السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه فرمان الله ملیزه او تاسو وینئ MNN نیوز. ګرانو کتونکو، دا وخت د الکوزی فاونډیشن صدر احمد خان صاحب زموږ سره موجود دی او د الکوزی فاونډیشن چیرمن شفیع الله الکوزی صاحب زموږ سره موجود دی او خادم اعلی جناب سردار کریم صاحب زموږ سره موجود دی. لکه څنګه چې دوی ستاسو سره وعده کړې وله د اکیډمیانو ده، نو هغه واده چې دغه نن پرس وله نن که زما په شا کې ته وګورئ د کمپیوټر اکیډمي چې کوم ده دا کمپیوټران پراته دي او کمپیوټران چې دوی چې کوم واده کړی وله نن یې هغه واده وسرته ورسوله. راځو به د صدر صاحب سره صدر احمد خان صاحب سره په خپل خبره پر دې باندې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمان الله خان خدای دې راوله، څنګه یې ښه یې په خیر خیرت. ډېره مننه چې تا موږ ته وخت راکړي او تا د خپل قیمتي وخت ودې اکاډمي ته راوایست. احمد خان صاحب، لکه څنګه چې ته د اکیډمیانو وعدې کړې ولې چې موږ به اکیډمیانو جوړوو، نن مې پر هغه باندې عملي کار وکړ او اکیډمي مې مکمله کړله. د دې سیستم به څنګه وي او څه ټایم به خلاصیږي، څو کلاسونه به وي او څنګه کلاسونه به وي؟ لکه څنګه چې زموږ منشن صحت روزګار تعلیم دی، نو د دې په حواله باندې موږ د اکیډمیانو خبره کړې وه یا واده مو کړې وه. دا د موږ ابتدا به انشاءالله د دې اکیډمي ژر تر ژره وسي. قرار به داسې نور موږ د 10 اکیډمیانو خبره کړې ده، هغه به پر مختلفو ځایو باندې هغه اکیډمیانې مخلاص شي که خدای کول انشاءالله. راځو د چیرمن شفیع الله الکوزی صاحب په خوا باندې. شفیع الله صاحب، د ټیم راکولو یو جان مننه. کورودان فرمان الله صاحب، ستا او ستا د MNN نیوز UHD د چینل چې کوم ورکران دي د هغو ټولو موږ شکریه ادا کوو. بیا خاص طور پر ستا چې ته همیشه زموږ سره په دا کوم ورک دی په دې کې ته زموږ سره هر وخت راځې او زموږ اواز در خلکو پورې رسوې. یقینا تا چې کوم فلاحي کار په مخه اخیستی دی، لکه څنګه چې تا مخکې موږ ته په نورو انټرویوانو کې مو ویل چې بھائی زه به را روان وخت کې چې دوی 10 داسې اکیډمیانې خلاصوم چې په هغه کې به د غریب کم سټوډنټان چې دي، د غریب خلکو چې دي، هغه زامنان به د لې سبقونه وایي. لکه نن چې موږ ته ګورو، تا هغه دا چې کوم واده ده پر هغه واده باندې مطلب تا تر سره ورسوله. دا واده چې ته تر سره ورسوي او کار د غریب لپاره وکړي، زړه ته دې څونه سکون میلاویږي؟ د ټولو د مخه زه د الکوزی فاونډیشن صدر د احمد خان ډېره شکریه ادا کوم او د هغه سره د سردار کریم چونکې زموږ خادم اعلی دی، د هغه ډېره شکریه ادا کوم. بیا زموږ د کابینې چې کوم ټوټل ورک دی به شمول یې ستا چې موږ دا ټولو شکریه ادا کوو چې دا ټول سره یو ځای شي، نو بیا یو کار تر یو مقصده پورې رسېږي. په دې کې زموږ سره صدر احمد خان ډېر محنت کړی دی به انتها. زه د هغو بار شکریه ادا کوم چې هر څونه شکریه موږ ادا کړو دا کمه ده. دا پر هر چا باندې لازمه ده چې په علاقه کې یو داسې سړی پیدا شي چې هغه د انسانانو خدمت کوي، د انسانیت په حواله سره هر څه صرف د انسانیت لپاره خدمت کوي. نو باید چې موږ په معاشره کې د داسې سړي سپورټ وکړو. سپورټ موږ د نور خلکو هم کړی وو، خو بهرحال هغه کې موږ ته شکوک و شبهات را پیدا شول. د هغه بعد بیا موږ صدر احمد خان وټاکئ او د هغه ملاتړ مې وکړي، د هغه سره موږ ولاړ یو. پاتې شولو د خوشحالۍ په حواله سره دا خدمت چې دی هغه یو بهترینه د کارونو یو بهترینه کار دی. مولانا اشرف علي تانوي صاحب یو قول دی چې هغه وایي کله چې دوی په خپله خانقاه کې ولو، دوی به ویل ماله د دې دپاره مه راځئ ته یو غټ بزرګ یا یو غټ پیر یا یو غټ ملا جوړ شي، ماله چې راځې د دې دپاره راسه چې ته انسان جوړ شي یا انسانیت وپېژنې. نو چونکې دا انساني خدمت دی، یقینا هم په دې کې بیخي ډېره خوشحالي ده. که دا راته ووایې دا اکیډمي چې تا کوم خلاصه کړله په دې کې به څنګه ټیچرانې او د هغه سره سات سات کوم انتظامیه چې ده او دا به څنګه سټوډنټان تی به څنګه داخلي شروع کوي او کله به د دې افتتاح کېږي؟ چونکې فرمان الله صاحب موږ د وخت سره کمپین هم چلوو او لګیا هم یو. څو وخت در مخه موږ اعلان کړی و چې بای موږ به اکیډمي خلاصوو. دا د خدای پاک اکیډمي ځای راکړي، کمپیوټران مې برابر کړلو، ټیبلان مې ولګول. نور زما د استادان سره خبره وشول، سبا پر دې باندې زموږ د استادان سره میټینګ دی. هغه موږ ته وایي چې بای موږ انګلیش لینګویج هم سره خلاصو. الکوزی فاونډیشن انګلیش لینګویج سنټر او الکوزی فاونډیشن کمپیوټر کورس اکیډمي، د هغه رقم انشاءالله الکوزی فاونډیشن پر دا میشن به جاري دا 10 اکیډمیانې او د هغه سره صلاحي مشین سنټران به موږ خلاصوو که خدای کول. انشاءالله موږ به په معاشره کې یو داسې افرادي قوت پیدا کوو چې هغه به چې په کوم ځای کې سیلاب راځي، یو بل داسې مشکلات راځي، د هغه لپاره یو ټیم ورکړي. هغه به ځي هلته و بازان به وي، د اوبو څه به خلک راباسي، د مصیبت څه به خلک راباسي. په میشن کې نیو شلن ډېر شیان شته،
خو د دغه اکیډمي افتتاح انشاءالله ان قریب را روانو دوه هفتو کې به سي یا به په دغه را روانه بله هفته کې سي چونکې کار دی نو موږ دا دا ټیمه پورې مشتریانو ته ولاړو نه دي راغلي نو چې کار څومره ژر مکمله کېږي انشاءالله هغومره ژر به د دې افتتاح وي. که چیرې موږ ورته وګورو دا کوم کمپیوټران چې دي دا د یو چا په ډونیشن باندې راغلي دي تی په ډونیشن باندې فلحال چلیږي یا تی په خپل جیب په خرچه باندې فلحال لګیا یاست؟ فلحال زموږ سره چا ډونیشن نه دی کړی لږ څه کوم چا کړی نه دی خو په ډېره سطح باندې موږ سره نه دی شوی. موږ لګیا یو خپل ویب سایټ خلاصوو ویب سایټ سره بیا انشاءالله موږ په انټرنیشنل لیول باندې چونکې موږ لوګو بدله کړل موږ د افسرانو سره کښېنستلو د هغه سره مې د خپل سوچ شریک کړي هغو بایستی کوم الکوزی فاونډیشن چې دی هغه بهترینه لګیا دی بیا موږ د هغه سره مشوره کړو هغوی پر انټرنیشنل لیول چې دی دغه لوګو چې دی دغه پر دې باندې اعتراض کېږي بیا موږ راولاړ شو سره احمد خان سره مشوره وکړه هغوی وایي بلکل زه در هر څه تېر یم چې تی وایاست هغه رقم موږ کوو خو موږ مقصد صرف خدمت دی. بیا موږ لوګو بدله کړل لوګو بدله شول اوس پر ویب سایټ لګیا یو ویب سایټ موږ جوړوو بیا به دغه پاته که چا یو داسې سړی ول ډونیشن موږ دپاره موږ سره تعاون کوي هغه بیا د مخکې خبره ده. یقینا دا ټیم لکه موږ چې ورته وګورو د الکوزی فاونډیشن کوم خدمتګاره شخصیت چې دی کوم د خدمت په نامه باندې ډیر مشهوره دی لکه څنګه چې د خدمت اعلی نوم یې ورکړی دی جناب سردار کریم الکوزی صاحب زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډیره مننه فرمان الله جان ډیره مننه کور ودا چې سردار صاحب دا راته ووایه تی ورځ تر بله د کوم خدمتونه کوئ د دې په حواله سره ته ووایه تی اکیډمیانې خلاصوي لکه څنګه چې شفیع الله صاحب وویل روان وختو کې به د سلایي کوم مشینان چې دي هغه به یږدي د دې په حواله سره ته ووایه. ډیره مننه فرمان الله جان اول خو ستاسو او ستاسو د ټیم ډیره شکریه ادا کوو بیا د صدر احمد خان صاحب او شفیع الله خان یقینا هم د خدمت په حواله سره راځم خدمت خو ډېر ښه دی فرمان الله خان په دا معاشره کې تاسو معلومه ده چې سیاسي پارټیان خو یو خدمت نه دی کړی و مظلومه ولس ته نو دا فاونډیشنان جوړ شي دغه خدمتي انسانان راسي لکه صدر احمد خان صاحب چې دی یا شفیع الله خان صاحب چې دی یا نور داس خدمتي ځوانان چې راپورته کېږي دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی دا ډېر د فخر مقام دی انشاءالله دا موږ به ورپورې سپورټوو دا رقم خدمتي انسانان هغه د هر قوم سره دوی تعلق ولري او خدمت چې کوي و دې ملک ته و دې صوبې ته و دې علاقې ته و د غریب ولس چې خدمت کوي دا اصلا شامل شانه په شانه ولاړ. یقینا ګرانو کتونکو که موږ ورته وګورو زموږ کوم ایم این ای چې دی یا ایم پی چې کوم دی هغه خو زموږ د قوم دپاره هېڅ نه وکړل داسې فلاحي ادارې لکه الکوزی فاونډیشن یا داسې نور په سنکړو داسې نور هغه فاونډیشنان دي چې هغه چلیږي دا د سماج خدمت کې دا بغیر لالچه خدمت کې لکه څنګه چې موږ الکوزی فاونډیشن ته ګورو دی بغیر د هیڅ لالچه د خپل جیب څخه خرچه کوي لیکن دا دی په غریبانو باندې دی چې دی د غریبانو کم بچان چې دي د هغو دپاره کمپیوټر اکیډمي دا د خلاصه کله او د کم غریب سټوډنټان چې دي دلې به راځي و دې ته به کم کورسونه چې دي دلې به کېږي او بیا به هغه د غریب کم زامنان چې دي هغه به بیا پر روزګار باندې لګول کېږي او د هغو دپاره به روزګار برابر کول کېږي. د دې ځای څخه به د غریب یو زوی چې دی هغه یو شی زده کوي یو هنر به زده کوي بیا به مخ ته ځي او هغه به بیا معاشره کې چې دی هغه به ډېر غټ اهمیت لري. نو دا وخت راکې فرمان الله ملیزی ته اجازت